1612 0310 662 1612। صحت یو لوی نعمت دی او د خپل صحت خیال ساتل ډیر ضروری دي. د صحت په اړه او صحت سره تړلي یو شمېر موضوعات باندې نو اوریدل مه هېروئ د ریډیو وطن نه پروګرام صحتنامه. ریډیو وطن ولس د زړه آواز، ولس د زړه آواز، ولس د زړه آواز. ستر هروازونه سهزړه راخونکي موسیقي نظر سے پلا زلف زما رسابشه ستاد دور سوس پر لیو د پښتني سیمې خغه आवाजونه چې اوس هم انسان په اورېدو باندې د تیر وخت پرنګینو کې ورک شي. نو اورېدل مه هېروئ د پښتو د زړو سندرو او موسیقي یو خوندور پروګرام په وطن ریډیو د هرې نهې په ورځ د شپې 11 بجو نه تر 12 بجو پورې. وطن ریډیو د ولس د زړه آواز. ټوکې ټکالې ورپسې وي آها خوږې خبرې واله که نه دا واله دا واله بلکل او ژوندۍ سندرې د یارانو ګپونه او ښه ډېرې خنداګانې. نو اورېدل مه هېروئ پروګرام د یارانو بنډار په FM 90.8 تخبه باندې. وطن ریډیو د ولس د زړه آواز، د زړه آواز. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو د وطن ریډیو ډیرو خوږو درنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل لاړه خدمت یا خلوص نه ډک نه کې هیر احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړه خوشاله وئ. پروګرام د خبرونه د کیسه به درته وایم سره موږ یو اوږدې شان غیرادرانه پس یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. خو دغه نوزګارتیا چې کومه دا ژوند داسې په منډه دی، اوس نوزګارتیا ده پکې، اوس د ریډیو کارونه را سره دي انشاءالله تعالی چې کوشش کوم چې را روانو وختونو کې ستاسو سره غیر حاضري رانه شي او خپلو مینهوالو سره راځو او اکه شان کیسې به درته وایم څنګه چې مخکې مې ستاسو سره کیسې کړې وې داسې به سره بیا هم هغه ناشنا کیسې به راوړو او ستاسو باندې به د هوا په چپو باندې درشیندو. کیسه چې کومه دا زموږ ډېر زوړ سیم دی او نن زموږ سره چې کومه کیسه ده په دغه باندې هم خبرې اترې کوو په کیسه باندې. خو نن چې زموږ سره کومه کیسه ده نو زه وایم چې اول در سره دا کیسه شیر کومه، کیسه سره شریکه کومه. کیسه د چنړي کیسه ده. دې کې د چنړي وفاداري، ایمانداري او دیانتداري پکې ښکاره کېږي او بل طرف ته چې کوم دی یو شهزاده دی نه د هغه بېوقوفتوب او د هغه نه چې کوم دی کمکلتیا هغه پکې ښکاره کېږي. نو راځئ چې د کیسې ته لږ وغږ شو چې په کیسه کې څه دي. په تېرو وختونو کې یو بادشاه و، یوه یې ښځه وه او یک یې یوې زوی و چې الله پاک ورله ډېر زیات ښایست ورکړو او ډېر نیازبین هم و، ځکه چې د باچا هم دقه یو زوی و. شهزاده به ټوله ورځ لګیا و، لیده به یې په غاړه وه، د مارغانو ښکار به یې کولو. د ورځو نه یوه ورځ وه چې شهزاده د کلي په کوڅو کې روان دی او لیده یې په غاړه ده او لیده ورسره هم په غاړه ده. په یو کور کې د بیرې یو ونه وه او په هغه ونه کې یو مرغۍ ناسته وه. ډېر ښکلي اوازونه یې کول، ناشنا اوازونه به یې کول. شهزاده د غاړې نه یکدم لیده راوویسته او په مرغۍ یې ګوزار وکړو. مرغۍ ولګېده خو په کور کې دننه پرېوته.
شهزاده کور ته ورننوتو او څه ګوري چې هغه مرغۍ یوې جینۍ راغستې ده او چې د جینۍ نوم بانو. شهزاده چې ورته وکتل سم د ټکه پې مین شو، یو دم په ځمکه راپرېوتو او بېهوشه شو. د چپ ګاونډ ټول خلک راجمع شول. باچا یې خبر کو، د کلي خلک ورته څوک په مخ د اوبو ترمکه کوي، چڼکه څوک ورته چڼکه کوي، څوک ورته خپې او لاش مالش کوي او څوک ورله زړه مخي. خیر دا چې شهزاده په هوش کې راغی، سترګې وغړولې. باچا ترې تپوس وکړو چې بچیه څه چل در باندې شوی و، شابه زر زر راته حال ووایه. شهزاده ورته وایي چې زه په دې کوڅه کې روان وم او په دې مخامخ کور کې په یو ونه کې مرغۍ ناسته وه، ډېر ښایسته اوازونه یې کول. ما پې غوزار وکړو، مرغۍ راپرېوته او کور دننه راپرېوته. زه چې ورپسې کور ته رالم نو هغه مرغۍ هغه جینۍ راغستې وه او په لاس کې نیولې وه. ما چې وکتل بس په ځان پوهه نه شوم، راپرېوتم. ځکه چې هغه جینۍ ډېره زیاته ښایسته وه او په ځمکه راپرېوتم. بس پلار چې اوس هرېږي خو دا جینۍ به ما ته ضرور واده کوي. باچا ورته وایي چې بچیا ضرور تا ته واده کوم. باچا حکم وکړو چې د جینۍ او د جینۍ پلار او مور دواړه دې سمدستي دربار ته حاضر کړی شي. درې واړه یو ساعت چې تېرېدو، یو ساعت پس چې کوم دی نو درې واړه دربار ته حاضر شو. باچا ورته ووایي چې ما تاسو دلته دې خبرې دپاره راغوښتي یئ چې تاسو خپله لور بانو زما زوی ته په نکاح کې ورکئ. د بانو مور او پلار دواړه ډېر زیات خوشحاله شول. هغوی باچا ته ووایي چې باچا سلامت، زموږ ډېر غریبانان یو، ستاسو سره خپلولي زموږ دپاره ډېره د فخر او خوشحالۍ خبره ده. موږ د بانو نه هم تپوس کوو چې بانو څه وایي. هغوی چې کله بانو ته خبره وکړه چې دغه شان د باچا زوی د شهزاده او هغه په تا باندې عاشق دی او باچا غواړي چې زما د زوی واده دی د بانو سره وشي او ستا سره دې وشي، نو هغې ورته یو شرط کې خو د هغې وایي چې ټیک ده، خو په یو شرط. هغه شرط دا دی چې زه به ده سره واده کوم، خو شرط دا دی چې پوره 20 کاله پس به زه د باچا د زوی سره واده کوم. باچا چې ودی د شهزاده نه تپوس وکړو چې شهزاده اوس وایه د جینۍ خو دا شرط دی چې هغه وایي چې 20 کاله پس به ورسره واده کوم، اوس ته ووایه ته څه وایې. شهزاده ورته ووایي چې پلاره باچا سلامت، 20 کاله نه زه به ورته 30 کاله وګورم، خو چې صرف زما په نوم شي، صرف زما په نوم شي. بس په دې خبره دعای خیر وشو او بانو د شهزاده په نوم شوه. شهزاده چې کله کور ته راغی د ځان سره یو ساعت یو منټ شماري. په دې منځ کې پوره یوه هفته یوه اونۍ تېره شوه. د شهزاده هوش په ځای شو، د ځان سره سوچ کوي چې دا یوه هفته دومره په سخته تېره شوه، 20 کاله به څنګه تېرېږي. راشه بیا هغه کوڅې ته ورشه، کیدی شي چې څه ترېنه جوړ شي. شهزاده روان شو او د بانو په کوڅه کې ورو ورو تېرېدو چې د سبق اواز یې تر غوږ شو. چې د بانو د کور نه راخېږي شهزاده چې په دروازه سر ورښکاره کو نو څه ګوري چې پاس په ونه کې یو هلک ناست دی او سبق زوتوي. شهزاده بهر راوغوښتو، تپوس یې ترېنه وکړو چې دلته څه کې او نوم دې څه دی. هلک ورته ووایي چې زه ګوره چنړی یم او دلته سبق زوتوم. او بیا شهزاده ته وایي چې زه په تا پوه یم چې ته دلته څه دپاره راغلی، ما ته دا پته ده چې ته د بانو د دیدن دپاره راغلی. بیا ورته چنړي ووایي چې زه د بانو په وینځې باندې مین شوی یم، خو زه د تا نه ښه یم، هغه ځکه چې زه کله وظیفه راغونډوم د خپلې معشوقې سره مې هم دیدن وشي. شهزاده ورته ووایي چې چنړیه زما دپاره هم څه کار وکړه، زه ډېر سخت تېروتی یم، 20 کاله مو په منځ کې د واده نیټه ایښې ده او یو ساعت را باندې لکه د کلونو تېرېږي. شهزاده ورته ډېر جړا فریاد وکړو او د چړي په شهزاده باندې زړه وسوځېدو. شهزاده ته وایي چې ته یو 3 ورځې انتظار وکړه، بیا به دې پوه کړم. چړي ته دا ښه پته وه چې هر ماسخوتن به صندوق راتلو، بانو به په صندوق کې سملاسته، صندوق به دیوانو په هوا کې اوچت کړو او د دیوانو ملک ته به یې یوړو. هلته به
چې صندوق کوز شو ټول دیوان به ورته په انتظار ناست و. قالین به په ځمکه غوړېدلی و، د ګلونو غوړېدل داسې یو لوی دغه به جوړ کړی و، کرسۍ به لګېدلې وه، باجي او دوپړی به تیارې پرتې وي. بانو به ورته په ګډا شوه. د شپې تر 1 بجې پورې به دا پروګرام دغه شان جاري و. د 1 بجې نه پس به پروګرام ختم شو. بانو به بیا په صندوق کې سملاسته، صندوق به دیوانو په هوا کې اوچت کړو او دیوا او بانو به یې واپس خپل کور ته راوسته. بس دغه سلسله جاري وه. د بانو په کور کې د زیړي ګلو باغچه وه. د زیړي ګلو یو باغچه وه. د ماښام په وخت کې تیارې کې چڼې لاړو او د زیړي ګلو په باغچه کې ورته پټ کېناستو. چې کله د ماسخوتن وخت شو، صندوق راغلو، بانو په صندوق کې سملاسته. صندوق دیوانو په هوا کې اوچت کړو او چڼې زر ورمنډه کړه او لاندې یې د صندوق رسۍ کلکه ونیوله او دغسې ورسره چڼې هم په هوا شو. چې کله صندوق هلته کې کوزېدو، چڼې ترېنه زر ټوپ کو. هلته کې هم د ګلونو باغچه وه. چڼې په هغه باغچه کې پټ شو. بانو هم د صندوق نه راکوزه شوه، لاړه او دیوالو ته په ګډا شوه. چڼې په باغچه کې پټ ناستې تماشه کوي. چڼې د باغچې نه یو څو ګلونه وشوګول او پټ یې په جیب کې ځان سره واچول. چې کله 1 بجه شو، پروګرام ختم شو، صندوق ته راغلو او بانو په صندوق کې سملاسته. چې کله صندوق دیوالو په هوا کې اوچت کو، چڼې ورمنډه کړه او لاندې یې د صندوق رسۍ کلکه ونیوله. دغسې چڼې هم ورسره په هوا شو. چې صندوق د بانو په کور کې کوزېدو، چڼې ترېنه زر ټوپ کو او په دروازه غلې غوندې ووتو. چې کله د غرمې د وظیفې د راغونډولو وخت شو، چڼې د بانو کور ته لاړو. چې کوم ګلونه د دیوانو د ملک نه د ځان سره راوړي، هغه ګلونه یې په جیب کې ټومبلي وو. د بانو وینځو چې ګلونه وکتل، ډېرې حیرانې شوې. چڼې ته یې وویل چې بانو، کوم ملک ته د ګډا دپاره ځي، دا خو د هغه ملک ګلونه نه دي، دا دې د کوم ځای نه راپیدا کړل. دې وینځو چڼې د ځان سره کو او بانو لی بوتلو. بانو چې کله ګلونه وکتل، هغه هم ډېره حیرانه شوه. بانو د چڼې نه تپوس وکړو چې دا ګلونه دې د کوم ځای نه راپیدا کړي دي. چڼې ورته هسې په دروغه باندې ووایي چې ته کوم ملک ته ګډا ته ځې، هلته کې د دیوانو بادشاه دا ګلونه شهزاده ته راستولي دي او خپله خور هم شهزاده ته په نکاح کې ورکوي. په یو څو ورځو کې واده تیار هم دی. بانو چڼې ته ووایي چې ته به راسره هلته لاړ شې او دا خبره به د دیوانو د بادشاه په مخ کې وکړي. چڼې ورته وایي چې او بلکل، ولې نه، زه در سره هلته لاړ شم، زه به وکړم دا خبره، ولې بیا نه کوم. او چې کله د ماسخوتن وخت شو، صندوق راغو. چڼې او بانو دواړه په صندوق کې سملاستو. دیوانو صندوق په هوا کړو او چې کله صندوق هلته ورسېدو، بانو او چڼې دواړه د صندوق نه راووتل. دیوانو بادشاه د بانو نه تپوس وکړو چې دا دې ځان سره څوک راوستل. بانو ورته وویل چې دا مې د ګواهۍ دپاره د ځان سره راوستی دی. د دیوانو بادشاه ورته وویل چې څه مطلب، د څه ګواهۍ دپاره؟ بانو ورته وویل چې تا دا ویلی دي چې زه خپله خور شهزاده ته په نکاح کې ورکوم او ګلونه دې ورته هم راستولي دي. د دیوانو بادشاه ورته وویل چې ما کله دا ویلی دي چې زه خپله خور شهزاده ته په نکاح کې ورکوم. بانو هسې دروغ راپورې مه تړه، ما ګلونه شهزاده ته نه دي لیږلي او نه ما دا خبره کړې ده. بانو چڼې ته ووایي چې اوس راشه، را مخکې شه، ګواهي وکړه چې د دیوانو بادشاه دا خبره کړې ده او که نه. چڼې ورته وایي چې زه څه خبر یم، ما له خو تا وایي چې زما سره هلته لاړ شه چې زما ګډا وویني. اوس ما په دیوانو باندې مړ کې، زه خپله غریب سړی یم، د خدای نیکبخت، زه څه خبر یم. چڼې ترې بیخي منکر شو. د دیوانو بادشاه ورته وایي چې بانو، ته به د نن نه دلته ګډا له نه راځې. د دیوانو بادشاه چڼې ته ووایي چې لاړ شه او شهزاده ته ووایه چې د واده تیاری شروع کړه، زه د بانو د کس ته، د دې د کس ته خپله خور شهزاده ته ورکوم په نکاح. بانو چڼې ته ډېرې خبرې وکړې، خو چڼې بیخي منکر شو. لنډه دا ده چې بانو او چڼې واپس په صندوق کې راغلل. بانو چڼې ته ووایي چې څه دې وکړل، بس ډېر ښه دې وکړل، خو اوس دومره کار وکړه چې شهزاده ته ووایه چې د واده تیاری شروع کړي او موږ دواړه به په یو ځای واده کوي. چڼې لاړو او شهزاده یې د ټولې کیسې نه خبر کړو. شهزاده چڼې ته انعام او شاباسۍ ورکړو. شهزاده د واده تیاری شروع شو او دواړه یې په یو ځای را واده کړي. دواړه به د چڼې
دواړو چې کوم دی د دې چڼي به ډېر زیات عزت خاطر کول او ډېر صفتونه به یې وله کول. د دواړو سره په زړه کې دا یره وه چې هسې نه چڼی شهزاده ته حال ووایي. د دې وجې نه به یې د چڼي ډېر خدمت کولو. د شهزاده په زړه نه ځایېده او نه د هغه زړه دا غوښتل چې ښځې دې زما وي او خدمت دې د چڼي کوي. یو ورځ شهزاده نوکر د جلادیانو پسې ور واستولو چې اوس د حاضر شي. نوکر لاړو او جلادیان یې شهزاده ته راوستل. شهزاده جلادیانو ته ووایي چې تاسو په سبانه چڼی ځنګل ته بوځئ او هلته کې یې مړ کئ. جلادیان لاړو او چڼی په سبانه د ځان سره روان کړو. چې کله ځنګل ته ورسېدل جلادیانو چڼي ته ووایي چې اوس د مرګ تیاری کوه. چڼی جلادیانو ته ووایي چې په څه خبره مې مړ کوئ. جلادیانو ورته ووایي چې بس خبر نه یو خو د شهزاده حکم دی. چڼی ورته ووایي چې ګوره داسې چل دی چې بېشکه ما مړ کوي خو یوه خبره درته کوم چې ما د شهزاده سره ډېره نیکي کړې ده او 2 ودونه مې ورته وکړل خو په شهزاده ښه ښکاره نه شو یعنې څرګند پرې نه شو. شهزاده یو ډېر بېوقوف انسان دی. تاسو خو به ما مړ کوئ خو سبا به تاسو زما په سر وجني. ما به درنه غواړي. زه به نه یم مړ. زه به نه یم مړ به یم. تاسو به داسې کار وکئ چې زه به خپلې جامې تاسو ته درکړم. زه به د ځان نه څادر تاو کړم. په دې ځنګل کې به تاسو لاړ شئ او چېرته په کلي کې د چا نه په بیه باندې څه ګډه بیزه واخلئ او د هغې بیزې په وینو کې زما جامې چې کوم دی هغه رنګ کئ او شهزاده ته یې حاضر کئ. بس دا ورته ووایي چې هغه موږ مړ کړو او په سرو وینو رنګ شوې جامې مو درته راوړې د ثبوت دپاره. جلادیانو خپل منځ کې سلا وکړه مشوره یې وکړه او د چڼي خبره یې ومنله. چڼي خپلې جامې وویستې او جلادیانو ته یې ورکړې او د ځان نه یې څادر تاو کړو او په ځنګل ورننوتو. جلادیان یو نږدې کلي ته لاړل او هلته کې یې د یوې بوډۍ ښځې نه په بیه باندې بیزه واغسته. هغه یې حلاله کړه او د چڼي جامې یې په وینو رنګ کړې او شهزاده ته یې یوړې. جلادیانو ورته هسې هم په دروغ ووایي چې چڼی مو درته مړ کړو او ثبوت دپاره مو دا رنګ شوې جامې درته راوړې. شهزاده ډېر خوشحاله شو چې اوس مو زړه یخ شو. اوس مې بدن ته سکون میلاو شو. په دې منځ کې پوره 3 کاله تیر شو. 3 کاله پکې تیر شو. یو ورځ شهزاده په یوازې ځان د ښکار پسې وتی او د کلي نه ډېر لرې لاړو. مخې ته یو ډېر لوی سیند راغی. شهزاده سیند غاړې ته ودرېدو او د سیند نظاره یې کوله چې په دې کې په سیند کې یوه کشته راغله او په کشته کې یوه ډېره ښکلې جینۍ ناسته وه او شهزاده ورته ګوري. خو چې کله ورته شهزاده وکتل هغې جینۍ د کشتۍ نه یو جام راواغستو او په سیند کې یې غوپه کړو. چې کله جام د اوبو نه ښه ډک شو شهزاده ته یې وکتل او د اوبو جام یې واپس سیند ته واړه او په دویم ځل یې بیا جام په سیند کې غوپه کړو او چې کله جام نیم ډک شو بیا یې شهزاده ته وکتل او هغه د اوبو نیم جام یې بیا سیند ته واپس واړه. په دریم ځل یې لاس اوچت کړو لکه د ګډا په شکل کې او لاس یې وخوځو. په څلورم ځل یې زلفو ته شړک ورکړو شړنګ او کشته یې لاړه. شهزاده بیا په زړه د عشق غشي وخوړل. هغه ساعت پاس سور شو او زیړ ځپلی کور ته را روان شو. چې کله کور ته راغی په کټ کې بېهوشه سملاستو. د بادشاه په کور کې یوه د چغو غوغا جوړه شوه ځکه چې شهزاده باندې څه چل شوی و. ډېر ساعت پس چې شهزاده په هوش کې راغی باچا ترې تپوس وکړو چې بچیا ولې بېهوشه شوی وې. شهزاده ورته وی هغه د کشتۍ ټوله کیسه مې ورته بیان کړه او دا یې ورته هم ووي چې هغې جینۍ د اوبو ډک جام راواغستو بیا یې واپس سیند ته ورواړو او بیا په دویم ځل نیم جام ټوله کیسه یې ورته وکړه او کشته یې لاړه. باچا چې کوم دی نو فورن ټول وزیران راغونډ کړل او د یو یو نه به یې تپوس کولو چې د هغې جینۍ څه مطلب و چې دا قسم حرکتونه یې وکړل. د یو وزیر سره هم جواب نه و. ټول دقه شان ځوړند سر ناستو سوچونو کې پرېوتل چې د دې جینۍ مطلب څه و چې دا دومره کیسه یې کوله. یو وزیر را مخې ته شو او ورته وایي چې باچا صاحب باچا سره احمد ستاسو په خدمت کې عرض دا دی که ستاسو اجازت وي یوه خبره کولی شم. باچا ورته وایي چې وزیر اجازت دی وایه څه ویل غواړئ. وزیر ورته وایي چې باچا صاحب دا کار د چڼي دی هغه به تا ته د دې سوالونو جوابونه درکړي هغه راوغواړه موږ تا ته د دې سوالونو جوابونه نشو درکولی. باچا د وزیر په دې خبره ډېر خوشحاله شو چې واقعي دا کار خو د چڼي دی دا خو د دی کار نه دی.
شهزاده ته وویل بچیا داسې کار وکړه چې چڼه راوغواړه کیدای شي چې هغه تا ته د دې سوالونو جوابونه درکړي. بل خوا باچا ته دا پته نه وه چې چڼه یې وجلی دی. شهزاده ټول جنتیان راوغوښتل او ورته وویل چې تر سبا پورې درنه چڼې ژوندی دلته حاضر غواړم او که چڼې مو حاضر نه کړو نو بیا تاسو د ژوند نه لاس وینځئ او مرګ ته تیار شئ. شهزاده ورته وویل چې اوس لاړ شي او چې د هر ځای نه وي چڼې را پیدا کړئ. جنتیان د چڼې پسې روان شول او په خپل منځ کې خبرې شروع کړې چې چڼې رښتیا ویلي ښه او داسې لږ لږ به ځان سره خاندل هم چې شهزاده یو بېوقوف انسان دی. واقع چې یو بېوقوف انسان دی. یو خوا یې را باندې مړ کړو او بل خوا یې را باندې ژوندی کوي. جنادیان ځنګل ته ورسېدل او په ځنګل کې چڼې ته اوازونه شروع کړل پلانکې د یو اړخ نه د چڼې اواز راغی. جنادیان ورغلل ډېر خوشحاله شو چې چڼې ژوندی دی. جنادیان چڼې ته ورته غاړې وتل او چڼې ته یې وویل چې شهزاده دغه شان کیسه ده یاره ټوله کیسه یې ورته تېره کړه او دی ورته هم ووي چې تا رښتیا ویلي وو که موږ ته مړ کړې نن زموږ مرګ یقیني وو اوس زموږ سره ته نیکي وکړه چې را سره لاړ شه اوس ته موږ د مرګ نه خلاص کړه. ګنې نو زموږ خیر نشته شهزاده موږ وجني ژوندي مو نه پرېږدي. دوی ورته دا خبرې کولې او چڼې ورپورې خاندل او ورسره روان شو. چې کله هلته ورسېدل شهزاده ډېر خوشحاله شو چې چڼه یې ژوندی ولیدو. شهزاده چڼې ته ورته غاړه وتو خو واقعي چې شهزاده یو بېوقوف انسان و. هغه ځکه چې د جناتیانو نه دا تپوس نه کوي چې چڼې خو تاسو وجلی او دا بیا څنګه ژوندی شو. خو چې کله انسان خپل غرض واخلي خپل غرض یې په مخه واخلي نو د خر نه اس او د اس نه خر جوړوي. شهزاده خپل غرض لیونی کړو. د دې خبرې هیڅ حاجت نه چې لږ ساعت تېر شو. شهزاده ورته وویل چې چڼې د یو څو سوالونو تپوسونه درنه کوم خو جوابونه به یې ټیک ټیک راکوي. په دې دوران کې باچا هم ناستی ګیر چاپېره ټول وزیران ناستي. شهزاده ورته هغه د کشتۍ ټوله کیسه شروع کړه. شهزاده چڼې ته وویل چې جینۍ د کشتۍ نه یو جام راواغستو او په سیند کې یې غوپه کړو. چې کله جام مکمل د اوبو نه ډک شو ما ته یې وکتل او هغه د اوبو ډک جام یې واپس سیند ته واړو. د دې څه مطلب و؟ چڼې ورته وویل چې د دې مطلب دا دی چې هغې درته دا ووایي چې زما واده لا نه دی شوی یعنې زه واده شوی نه یم. شهزاده ورنه بیا تپوس وکړو چې بیا یې په دویم ځل په اوبو کې جام غوپه کړو او چې کله جام د اوبو نه نیم ډک شو ما ته یې وکتل او بیا یې هغه د اوبو نه نیم جام چې کوم نیم ډک شوی جام چې کوم هغه واپس بیرته سیند ته ورواړو. د دې څه مطلب دی؟ چڼې ورته ووایي چې د دې مطلب دا دی چې زه چې هغې درته ووایي چې زه د نیم جام باچا لور یم. شهزاده ورته بیا ووایي چې په دریم ځل یې لاس اوچت کړو او لکه د ګډا په شان یې وخوځو. د دې څه مطلب و؟ چڼې ورته ووایي چې د دې مطلب دا دی هغې دا ویل چې زما نوم چې کوم دی هغه شاش بیګم دی. بیا ورته شهزاده وویل چې په څلورم ځل یې زلفو ته څڼ ورکو. د دې څه مطلب دی؟ چڼې ورته وویل چې ګوره د دې مطلب دا دی چې هغې درته وویل چې زما د ملک نوم چې کوم دی هغه زلفان دی. بیا ورته شهزاده وویل چې چڼیه زه په دې پوهه نه شم چې ستا د سوالونو جوابونه ټیک راکړل او که غلط. چڼې ورته وویل چې داسې کار وکړه چې د سفر سامان تیار کړه. دواړه به روان شو او ملک زلفان تپوس به وکړو. بیا به تا ته خپله دا پته ولګي چې ما تا ته جوابونه غلط درکړي دي او که ټیک. شهزاده ورته وویل چې دا ستا خبره مې ډېره په زړه ولګېده او ډېره مې خوښه شوه. په هغه دم یې د سفر سامان تیار کړو او شهزاده او چڼې دواړه په اس سواره شو او په سفر روان شو. ډېر ملکونه مخې ته راغلل او تېرېدل به د خلکو نه به هم تپوسونه کول چې یاره ملک زلفان ته ځو کومه لار تلې ده او کوم طرف ته به ځو. بس دغې دوران کې چې کوم دی مزلې کولې اخر یو ملک ته ورسېدل. هلته ورته یو کچک د خټو ګټو کوټه مخې ته ورغله. اس یې ودرو دواړه د اس نه راکوز شو. چڼې ورغلو او د هغه کور دروازه یې ووهله. ډب 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 وکړو. یو بوډای د کور نه راووتله او چڼې ورنه تپوس وکړه چې بوډای ادې
سلام او سلام نه پس چې کوم د دې ملک څه نوم دی؟ بوډای ورته وویل چې د دې ملک نوم زلفان دی. چړي ترېنه بیا تپوس وکړو چې بوډای ادي د دې ملک د باچا څه نوم دی؟ بوډای ورته وویل چې بچیه د دې ملک د باچا نوم نیمجام باچا دی. چړي ترېنه بیا تپوس وکړو چې بوډای ادي د نیمجام باچا لور شته او که نه؟ بوډای ورته وویل چې او بچیه شته دی. چړي ترېنه بیا تپوس وکړو چې نوم یې څه دی؟ بوډای ورته وویل چې بچیه د هغې نوم شاش بیګم دی. بیا ورته چړي وویل چې د شاش بیګم واده شوی دی او که نه؟ بوډای ورته وویل چې نه نه واده یې لا نه دی شوی او البته د واده تیاری شروع دی. جینکۍ د ماسخوتن سندرې وایي. چړي ورته وویل چې بوډای ادې که موږ دلته ستا په کور کې یو څو شپو ورځو ته ایسار شو نو تاسو ته خو به څه مسله نه وي که نه؟ څه تکلیف خو به راته نه وي که نه؟ بوډای ادې ورته وویل چې نه بچیه ما ته دلته ستاسو په ایسارېدو هېڅ تکلیف نشته، راځئ کور ته رادننه شئ. دواړه یې کور ته وردننه شول او بوډۍ چې کوم دا ورته وویل چې بچو داسې وګڼئ چې دا ستاسو خپل کور دی. بوډۍ د کور کار کې مشغوله شوه. بل خوا شهزاده چې کوم دی نو چړي ته ډېره شکریا ادا کړه چې تا خو جوابونه ټول صحیح راکړي دي او د چړي یې ډېر تعریفونه وکړل. خیر چې کله ورځ تېره شوه او د ماښام تیاره خوره شوه، چړي بوډۍ دې ته وویل چې بوډۍ دې 100 روپۍ به درکړم، دا یو کار راله وکړه. هغې ویې وایه بچیه څه؟ ویې لاړه شه او شاش بیګم ته ورشه ورته وایه چې تا د سیند په غاړې کوم ګل لیدلی هغه ګل نن زموږ په کور کې دی. بوډۍ ښځې په خوشحالۍ سره 100 روپۍ واغستې او په جیب کې یې واچولې او لاړه شاش بیګم ته چې لاړه د شاش بیګم نه جینکۍ ګیر چاپېره ناستې دي. څوک ورته سترګې تورئ، څوک ورته پرنجو باندې سترګې تورئ، څوک ورته په مخ باندې خالونه ږدي، څوک ورته اوربل کې ګلونه ږدي، څوک ورته په لاسونو باندې نکریزې ږدي. او شاش بیګم چې کوم دی نو بوډۍ ته ووایي چې بوډۍ ادې دلته څنګه راپېښه وکړه؟ بوډۍ ادې ورته ووایي چې بچې شاش بیګم بچې چې تا کوم ګل د سیند په غاړه لیدلی و که نه هغه نن زموږ په کور کې دی. شاش بیګم یې ته وویل چې دا بوډۍ راونیسئ چې بهر ډیران ته یې وغورځو. بوډۍ ترې منډه 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 منډه. بیا شاش بیګم وینځو ته اشاره وکړه چې راځئ. هسې بوډۍ مې یروله، وینځې ترېنه واپس شوې او بوډۍ لاړه وتښتېده. ډېره سانیولې لاړه. چې کله بوډۍ کور ته لاړه چړي ترېنه تپوس وکړو چې بوډۍ ادې شاش بیګم څه ووایي؟ بوډۍ ورته ویل چې هغه خو زما په خبره ډېره زیاته غوسه شوه او ویزو ته یې وویل چې بوډۍ راونیسئ چې ډېران ته یې وغورځوم. خو زه ترېنه راوتښتېدم، بادري مې وکړه. چړي شهزاده ته وویل چې د شاش بیګم د دې خبرې دا مطلب و چې ډېران ته دې راشي. چړي د بوډۍ نه تپوس وکړو چې ډېران چېرته کې دی؟ بوډۍ ورته وویل چې دا مخامخ میدان کې ډېران دی. چړي شهزاده ته وویل چې ډېران ته ورشه او هلته کې ورته انتظار کوه. چې کله شاش بیګم راشي بیا دواړه راشي، باقي کار بیا به زه کوم، بیا نور کار زما دی خو ته صرف زما پورې راوله. شهزاده لاړو او د ډېران د پاسه کېناستو. چې لږ ساعت تېرېدو نو شهزاده ته خوب ورغی. هغه شاعر وایي که نه وایي ته مې کمسی او سړې شماره ما له خوب راغلی، زه اوده کېږمه دلداره ما له خوب راغلی. د ډېران د پاسه څملاستو او بېغمه په بېغمه په خوبونه شو. چې کله د شپې 1 بجه شو ټولې جینکۍ د شاش بیګم نه لاړې. خاموشي خوره شوه. ټول خلک وده شول. شاش بیګم غلې غوندې د کور نه راووتله او ډېران ته راغله. چې ویې کتل شهزاده ښه بېغمه په خواږه خوب وده دی. شاش بیګم ورته په جیب کې ګل واچو او ترېنه لاړه. چې کله په اسمان کې د سهار رڼا خوره شوه د شهزاده سترګې وغړېدې، راپاڅېد او کور ته راغلو. بل خوا ورته چڼه په انتظار ناستو. شهزاده هلته شپه په خوب ودو او چړي دلته شپرونه کړه او شاش بیګم هلته شپرونه کړه. په غوسه کې چړي ته وایي چې هسې دې راباندې بړه ټوله شپه تېره کړه او شاش بیګم هم رانغله. چړي ورته ووایي چې ګل جیب دې وګوره، جیب کې دې څه دي؟ جیب یې ورښکاره کړو، ګل په جیب کې پروت و. چړي ورته ووایي چې شاش بیګم راغلې وه خو ته وده وې، تا ته یې ګل په جیب کې واچولو او د دې ګل دا مطلب دی چې ته لا ماشوم یې، دیدنونه نشي کولی. ته لا د ګل د خوشبویه وه. چې کله ټوله ورځ تېره شوه او د ماسپښین وخت شو چړي شهزاده ته ووایي چې یاره نن مې د بازار لیدلو ته ډېر زړه کېږي چې د بازار چکر خو راباندې ولګوه که نه. شهزاده ورته ووایي چې راځه چې د بازار سیل له ورشو. دواړه بازار ته روان شي. چې کله بازار ته ورسېدل دواړه په بازار کې ګرځي راګرځي.
چنړي ورته وویل چې دا نن خو یو کار وکړه ډېره موده وشوه چې غوښه مو نه ده خوړلې که نن دې راباندې غوښه وخوړه نو ډېر خوند به وکړي غوښه یې واخیسته او کور ته راغلل کله چې شهزاده چنړي او شهزاده غوښه پرې کوله نو شهزاده غوښه نیسلې وه چې چنړي به پرې چاړه راښکله نو چې کله د شهزاده له خیال بدل شو نو چنړي ولې زر په ګوته باندې چاړه راښکله زخمي یې کړه شهزاده چغې کړې او پټی مټی وله وکړه خو بس هغه د چا خبره وخت سره وله دارو درمل وکړل هلته کې بوډای ادې ته بیا وایي چې بوډای داسې کار وکړه چې دې ځل به ډېرې روپۍ درکړم او شاش بیګم ته ورشه ورته ووایه چې تا کوم ګل د سیند په غاړه لیدلی و نن هغه زموږ کره دی بوډای ورته وایي چې نه 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 بچې پرون هم راته شاش بیګم په دې خبره ډېره غوسه شوې وه او وینځ یې راپسې کړې وې خو په منډه منډه مې ترې ځان را خلاص کړو چنړي ورته وایي چې بوډایه دی شاش بیګم در سره هسې ټوکې کړې دي هغې خو ته د خپل کور نه هم بوتلی شوې خو شهزادګۍ ده هسې ګپې در سره لګوه ستا منډې شاش بیګم ته ډېره مزه ورکوله خیر دی نن ډېرې روپۍ واخله خو شاش بیګم ته لاړه شه ښه چنړي 200 روپۍ ورکړې بوډا یې په دې طریقه راضي کړه او شاش بیګم ته لاړه ورسره هم هغه شان جینکۍ ناستې وې او ډول سینګار ورته جوړو شاش بیګم د بوډای نه تپوس وکړه چې بوډایه دې څه نوې تازه خبر شته بیا ورته بوډای وویل چې تا کوم ګل د سیند په غاړه لیدلی و هغه نن زموږ کره دی شاش بیګم بیا وینځو ته اشاره وکړه چې بوډای ونیسئ چې زموږ د مالټو باغ کې د ونې پورې کلکه په رسۍ وتړو چې پته ورته ولګي بوډای ترېنه زر زر منډې کړې منډې شاش بیګم بیا وینځو ته اشاره وکړه چې را واپس شي راځئ بوډای کور ته راغله زیړه ځپلې وارخطا ده چنړي ترېنه تپوس وکړو چې بوډایه دی خیر خو دی که نه بوډایه دی ورته ووایي چې خیر چېرته دی د کور سره خوا کې د مالټو باغ دی نن یې وینځې راپسې کړې وې په هغه باغ کې یې تړلم خو په منډه منډه مې ترې ځان را خلاص کړو بیا ورته بوډای ووایي چې د دې نه پس که 100,000 روپۍ راکوې که نه نو هم زه ونه ورځم بیا ښه چنړي بوډای ته هغه دغه ووایي خو بوډای یې په خوله کړه ورور یې بل خوا چنړي چې کوم دی شهزاده ته ووایي چې نن د مالټو باغ ته ورشه شهزاده لاړه او د مالټو په باغ کې ورته پټ کېناسته چې کله د شپې 1 بجه شوه ټولې جینکۍ شاش بیګم نه لاړې او ټول خلک په خواږه خوب باندې ویده شول او د شپې تیارې چې کوم دی نو خو په جوبڼ کې شوه نو شاش بیګم غل غوندې راپاڅېده او د مالټو باغ ته راغله بل خوا شهزاده هم ویښ ناست و ځکه چې چنړي ورته ګوته زخمي کړې وه هغې درد کو شاش بیګم راغله او د شهزاده مخې ته ودرېده شاش بیګم ترېنه تپوس وکړو چې وایه که نه ځوانه ویښ یې هغه ته یو جي ویښ یم شهزاده ورته ووایي چې دا ستا د راتلو په انتظار کې ناستې مه خو د شهزاده وارخطا شو او ویر یې واغېستو ځکه چې هغه باندې خو دومره سخته چې ته نه وه تېره شوې د نن زلمې خو نه و که نه چې اوس به څه کېږي شاش بیګم ورته ووایي چې هېڅ به هم نه کېږي بیا ورته شاش بیګم ووایي چې ته ډېر ساده سړی دا ستا استاذ ته به ورشو هغه به څه بد جوړ کړي دواړه روان شول او کور ته راغلل چنړی ورته هم په انتظار ناست دی د هغه عجز هم سترګه نه پټېږي او نه سترګه پټولی شي ځکه چې شهزاده سره راغلی دی خو شهزاده ویر یې اخیستی دی چې اوس به څه کېږي اوس به څه کېږي خدایه پاکه چې اوس به څه کېږي شاش بیګم ته یې وویل چې چنړي شهزاده ته تسلي ورکړه او چې کله د شهزاده زړه په ځای شو او دړه دړکن یې لږ برابر شو نو شاش بیګم ته یې وویل چې بس دومره کار وکړه چې کور ته لاړه شه او یو اس راوله شاش بیګم لاړه او چې لږ ساعت تېرېدو د خپل کور نه یې اس راوسته شاش بیګم د شهزاده پسې په اس وره شوه او چنړی یوازې په اس کېناستو او روان شول چې کله خپل کلي ته ورسېدل چنړي ورته ووایي چې بس اوس دا زما کلی دی چې شهزاده پوره درې ودونه شو چې بس شهزاده پوره 3 ودونه مې درته وکړل بس اوس ته هم د خپل د خوشحالۍ ژوند تېروه ته خپل د خوشحالۍ ژوند تېروه او موږ چې هم د نو لږ سکون ته لږ ارام ته پرېږده
دسترګو نه خوبونه یوسي عجیب خلک دي دسترګو نه خوبونه یوسي ښکلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي ښکلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي عجیب خلک دي دسترګو نه خوبونه یوسي عجیب خلک دي دسترګو نه خوبونه یوسي ښکلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي ښکلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي. دا وه د نن کیسه د چړي کیسه وه هغه مې در سره شریکه کړه او له دې نه پس به ستاسو کالونه اخلو نیغ په نیغه 0935551 یعنی 0937551221. ښکلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي. راځئ چې واخلو ستاسو نیغ په نیغه کالونه ستاسو مینې ستاسو محبتونه چې پکې شریک کړو. السلام علیکم. السلام علیکم ورجانه. وعلیکم السلام. دا خوږ اواز د چا دی او د کم کلي نه دی؟ نیاز علي خبرې کوم جوړ نه هر کلی درته وایو نیاز علي صاحب. خوشحاله چې قدرمن شي. کیسه دې واورېده؟ کیسه مې واورېده چې ډېر مزېدار پروګرام دی. کیسه در باندې څنګه ولګېده؟ ډېره ښکلې ډېره مزېداره. ښه خپلو اورېدونکو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ بس دا پیغام دی چې بس څه به ووایو دغه کیسې دي پخوانۍ پخوانۍ کیسې ښې وې که نه؟ پخوانی وخت ښه و که نه؟ پخوانۍ وخت ښه و که نه؟ ها او اوسني وخت سره کیسې نشي ویلی څه وجه کېدی شي لکه څه بدلون راغلی دی پکې؟ بس خلک مصروفیاتو کې دغه دي کېدی. جی نو دا مصروفیات خو به مخکې ومو مخکې خو به را ډېره زیات مصروفیات وه ښه به راړلو میخې ته به ونډه کولو هغه به بار چکر له بوتلو غوا میخې ګډې بیزې دا به وي. اوس خو د خیره سره هغه څیزونه لږ کم شوي دي. نو بس نو مصروفیات زیات شوي دي. جی ډېره مننه ستاسو د مینې یو جهان مننه. وعلیکم السلام. دا زموږ سره نیاز علي رور د جوړ نه ډېرې خوږې او خوندورې خبرې وکړې. ګوره به چې بل ملګری موږ سره څوک دی. السلام علیکم. د خپل ریډیو اواز دې لږ غوندې په مزه که. ښه ختم شو. ښه جي ډېره مننه. رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ لال محمد د ملاکان کوټ منظري بابا نه. کوټ منظري بابا نه. لال محمد صاحب هرکلی درته وایو ستړي مه شي درته وایو په خیرالي درته وایو. ډېر مننه. زه تاسو ته د خپلې پروګرام په د خپلې قصې کولو ډېر څوک چې د مطلب اغوستی چې هلته اغوستی شو چې څوک چې نشي هلته شي. ډېره مننه. په پخواني وخت کې به دا مشران به ناستو حجرو کې به یې کیسې کولې او نیا چې به کوم دی په کور کې نوسو ته کیسه یې کولې. هغه وخت ښه و که دا وخت ښه دی؟ هغه وخت په دې ښه و چې د خلکو متلونه رعایت کړم که نه. د اوس خلک هغه شانتې متلونه نشي کولی نه هغه شانتې خبرې کولی شي. جی ډېره مننه. خپلو اورېدونکو له به په تلو کې څه پیغام ورکول غواړي؟ وخت را سره لږ دی نو ځکه لنډې خبرې کوم چې ډېر مینوال پکې شامل شي. خبره دا ده که نه جی د عقل د ګورې هغه چې وران کار کوي که نه د چړي دا کیسه د عبرت نه ډکه کیسه وه. خیال مو ورته؟ بلکل ډېرې
خبرې را دي خو چې څوک ورته سوچ وکړي لکه چې څوک کمعقل یې هغه هم پېژندلی کېږي څوک هوښیار وي اچوی چې هوښیار ښځو ته نظارې ورکړي او چې عدالت یې کمعقل و که نه راچوی غریب مالدار خبره اخلي ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې تاسو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه سلام علیکم ډېره ډېره مننه وعلیکم السلام زموږ سره ورو د ملکن منظري بابا نه هلته را ډېر خوږې خوږې خبرې وکړې ډېرې خوږې کیسې وکړې موږ سره ډېره زیاته مننه کوم چې کوم مینهوال زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راځي او موږ سره خپله مینه شریکوي السلام علیکم ډېره مننه که خپله پېژندګلو مو را سره وکړه نو لږ خوشحاله به شو جوهر د مردان نه هرکلی راته وایو ستړي مه شي مردان نه وکاس د مردان نه هرکلی راته وایو ګلابه وقار خبرتون د مردان نه پروګرام خو ډېر مزېدار دی او ډېر په شوق یې اورو دا کیسه مزه کوي جي ستاسو سید عادل حاجي نماز دا پروګرام تاسو کو هفته کې نو بیا به ډېره مزه کوو دا یو وخت هم لږ انشاءالله د هر اتوار په ورځ او د پیر په شپه د ګل په شپه د سومګار په شپه به دا ټایم راځو د 8 بجو په باندې 8 بجو والي تر 9 بجو پورې به ستاسو سره همدغه کیسې راوړو د خیره سره انشاءالله کیسې به راته کوو پکې یو جي یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص په جهانونو باندې مننه وخت را سره ډېر کم دی وایم چې ډېر اورېدونکي پکې شامل کړو السلام علیکم وعلیکم السلام سر څنګه دی شکر الحمدلله دا خوږ اواز د چا دی او د کوم ځای نه دی دا خوږ اواز د قیوم دی د لونخوړ نه دی د لونخوړ قیوم جی قیوم صاحب ستړي مه شي راته وایو دا هم خوشحاله کوي ساله والله کیسه دې واورېده دې کیسه مې واورېده خوندوره کیسه وه کیسه کې څه سبق و بس کیسه کې دا وایي ښه لکه څه نه څه سبق دې زده کېږي جی قیوم ورور جی دا راته ووایه چې تاسو چې ته حجره کې کیسه اورېدلې ده د مشرانو نه که نه سر کیسې نه دي اورېدلي نیا راته چې د نیاګانو د ماشومانانو همدغې راتله مې نیا راته کړې ده چې ته کیسه راته کړې خو چار څه ختمې کړې په موبایل به سره ټیټ کړی او بس ګوته به پرې او کنه بالکل هم داسې ده نور اورېدونکو له به څه پیغام ورکول غواړي چاته دوا سلام لیږل غواړي که نه بس ټول مې اواز ډېره مننه یو جهان مننه دا زموږ ورور د لونخوړ نه قیوم ټولو مینهوالو ته سلامونه او د کیسې باره کې ډېره ستاینه وکړه ډېره زیاته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی وروره ښه الحمدلله دا خوږ اواز د چا دی او د کوم کلي نه دی جي امیر نواب د جونګړو نه امیر نواب د جونګړو نه هرکلی راته وایي امیر نواب صاحب شکریه یاره سر یې کیسه دی ته حد وکړه یار څنګه حد مې وکړو نو بس ډېره مزه یې وکړه که نه ټوله مو اورېده ټول ماشومان ورته واه 2 بجو راناستو وږم ورته ایښې اورې د نیا هغه کیسه یې به مخکې به نیا کولې اوس پرې راته سعید عادل کوي بالکل بس وایي چې روزانه نه چې په دویمه ورځ راځي دا کیسې نه انشاءالله په هفته کې به یو ورځ راځو که خیر وي هفته کې به راته یو کیسه یې کوم د پیر په ورځ د پیر په شپه به راځم د اتوار په ورځ او د پیر په شپه که خیر وي صحیح ده جی بل راځي دا چینل کټینګ ډېر کوي ویډیو باندې د اواز بند شي بیا راځي د بجلی مسله کېدی شي یا د ټکنیکي مسله چې کوم د هغه کېدی شي نور خو الحمدلله زموږ د طرفه تاسو ته کار بالکل صحیح روان دی صحیح ده چې انجینرینو هغه ته ووایي چې دا کټینګ کوي دا اوس په ورته ووایم جي ډېره مننه جي او ډېره پس په اخلم اخري کالر چې زموږ سره د دې خپرونې اخري کالر څوک دی السلام علیکم پېژنګلو مو را سره وکړل لږ ډېر به خوشحاله شو مصري باډې نه تاجولي بیا صاحب ډېر هرکلی راته وایو یو ټپره تړلی کوم امیر نواب صاحب ته چې د پورې چم نه ګورې ما له پکار دی چې سرتوره ودرېږم
سپیری کسل مننه جی یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان نو خو سپینګری مو د پاله کیسه وروړل بس دا ستاسو خبره ته نه ډیره مننه جی یو جهان مننه ستاسو دا زموږ سره د دې خبرونې اخیری کالر انشاءالله کوشش وکوم هڅې به کوو چې راځو دغه شان د وطن ریډیو په لیکه باندې ستاسو سره اف ام 90.8 باندې راځو او ستاسو سره دغه شان د هر اتوار په ورځ او د پیر په شپه باندې تاسو سره یو نوې کیسه شریکو دی خو له هغسې خپل ساده زړګي ته حیران شوی دی او موږ کیسه یې راوړې وي کیسه یې درته وکړه او زر مې ځکه وکړه چې دا کیسه یې رالنډه کړو په دې نن یوه ګنټه کې چې دا کیسه ستاسو سره مختصر غوندې مې راته وویله انشاءالله که ژوند وفا وکړه ساګانو به وفایي نه کوي انشاءالله د بل اتوار په ورځ باندې د پیر په شپه بیا راځم ستاسو سره د یوې نوې کیسې سره تر هغه دمه پورې کې د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر مې دروند شوي وي ستاسو زړه ته پې آزار رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بخښنه کوم هم ډېره زیاته مننه ځکه چې زموږ د ماتې ګوډې خبرې تاسو یوه ګنټه برداشت کړئ او کیسه یې مو واورېده د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم مننه کوم هم مننه او غواړم د نه بخښنه وتلو کې د هغه ټولې مینهوالو د زړه له کومې نه مننه کوم چې زموږ سره په دې خپرونه کې د ټلیفون په کرښه باندې راغلل او موږ سره یې خپله مینه خپل محبتونه خپل خلوص شریک کړل او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ سره د اس ام اس په کرښه راغلل خو د هغوی اس ام اس یې پکې شامل نه شوې د هغوی هم یو جهان مننه او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه په تلو کې لکه نور کله په شان هغه زاړه درخواستونه پیغامونه ورته ذکر ویم چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي او زه خو ستاسو د خپو خاورې خپلو بچو په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکړي د هغوی د لاسو نه ټوپک نشه ییز څیزونه ټوپکې تماچې او دا څیزونه ترې واخلئ او په لاسو کې وله د یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکړي دویم عجزانه درخواست دا دی چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم دا ته چې زه اخر به لاړ شي دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما او چې رخصت اخلې منګول راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او الله دې بیا راوله یاره الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې ژړا کوي چېرته هم چې خادماتو شل او بریالي اوسئ کور مو ودان شپه مو په خیر خپل کوربه سید عادل له ورکړي اجازت او نورو خپرونو سره هم زموږ وطن ریډیو اف ام 90.8 سره اوسئ د لوی الله په امان We'll be back right after the commercial break. النور دواخانہ مردان کوم کې چې د پټو درد اعصابي کمزوري جسمانی کمزوري بواسیر خونی بادي د دې ټولو مرزونو مستقل او شافي